حفیظ اورگزے انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیز IKD پېښور د دې هسپتال په باره کې به زه خبره کوم. په دې باندې موږ ډېر اواز اوچت کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ګردو دا واحد هسپتال دی چې دې ته ریفرل کېږي د ټولو عضلا نه. دې ته ټول د ګردو مریضان راځي، دلته ټریټ کېږي، دلته مینج کېږي او دلته اپریټ کېږي. خو نن د انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیز IKD هسپتال هغه معیار پاتې نه شو چې څنګه مخکې د دې خپل یو معیار و. په دې هسپتال کې بلا شاید ډیفیشنسیز دي چې دا موږ بار بار منشنز کړي دي او لا اوسه پرې هغه ډیفیشنسي ختم شوي نه دي. فلوروسکوپ 3 مشینونه دي په IKD هسپتال کې. دروړه مشینونه خراب دي. د 4 میاشتو نه مونږ دلته څومره مریضان هغه مریضان چې د دې ګردو کې غټ کاڼي دي چې دغه وجې نه د دې ګرده خرابېږي، دغه وجې نه د دې ګرده بندېږي، د دې ګرده فیل کېږي او نور مستې مسایل راځي. نو دغه دپاره په فلوروسکوپ مشین په ترو باندې PSNL مونږ اپریشن کوو، سرجریز کوو. او چونکې د پریویس 4 منثس نه دا مشینونه کار نه کوي او مونږ سره دا مریضان په ویټینګ لیست کې دي، په پینډینګ کې دي. او څومره مریضانو ته مونږ د یو کال ډیټ ورکړی دی، نن هغو ته د 2 کالو په ویټینګ لیست کې دي. بیا دغه مریضان بهر ریفر کېږي میډیکل سنټر ته، بهر ریفر کېږي په پرایویټ هسپتالونو ته او دا بهر کلینیک ته ریفر کېږي او دیونه د یو اپریشن 1 لاک 2 لاک روپۍ چارج کېږي. د فلوروسکوپ نه علاوه مونږ سره بل مشین دی URS چې کله د ګردو پایپ کې په مثانې کې کوم کاڼي دي دا په هغه ترو باندې مونږ دا کاڼي لیدي کوو. اوس د چا په د ګردو پایپونو کې کاڼي دي، د چا په مثانو کې دي، دا مریضان هم نه دلته اپریټ کېږي نه ټریټ کېږي. دا مریضان هم ریفر کېږي بهر میډیکل سنټر ته، بهر کلینیک ته او په پرایویټ هسپتال ته. باقي لیتوکلاست مونږ سره د یو مشین دی چې دې سره مونږ کاڼي متو په ګردو کې وي. اور دا کاڼي متیدو والا مشین هم دلته خراب دی، نشته. اور دا مریضان هم بهر ریفر کېږي. اور دې نه علاوه لیزر مشین داسې کاڼي چې دا ډېر سخت وي، په ګردو کې پراته وي، په مثانې کې وي او د ګردو کوم پایپ کې وي. نو د لیزر مشین هم دلته کار نه کوي. اور دغه مریضان هم بهر پرایویټ میډیکل سنټر، پرایویټ هاسپټلز او بهر کلینیک ته ریفر کېږي او د دوی بیا یو اپریشن په پرایویټ کې په لاکو په 2 لاک کې چارج کېږي. اور گریسپر مونږ سره کله په ګردو کې او یا په مثانې کې یا د ګردو په پایپ کې کله کاڼی مات شي، دا کاڼي چې کوم دی گریسپر مشین سره اخلل شي، نو هغه گریسپر مونږ سره هم خراب دی، د گریسپر هم کار نه کوي. دې نه علاوه زمونږ په IKD هسپتال کې الټراساوند کار نه کوي، MRI مشین نشته. یورین کلچر اینڈ سینسیټیویټي دا یو عام ټیسټ دی، په هرې لیبارټري کې کېږي. خو بدقسمتي سره زما په IKD کې یورین کلچر اینڈ سینسیټیویټي ټیسټ نه کېږي. دغه ټول مریضان بهر پرایویټ لیبارټري ته لیږلی شي او په چونکې په دې باندې نه څوک اواز اوچتوي، نه څوک رپاسي، نه څوک ایکشن آلي. اور که مونږ وګورو بهر مونږ بار بار دا ډیمانډ وکړو چې د دې هسپتال ته د فیسیلیټیشنز ورکړي، ځکه چې دلته سفر کېږي مریض، دلته سفر کېږي زما ډاکټر او دلته هغه مریض سفر کېږي چې هغه د نورو هسپتالونو نه دلته ریفر شوی دی. خو ایٹ د اینډ د دوی دغه خبره راځي د IKD مینجمنټ طرف نه چې مونږ سره بجټ نشته. که د بجټ خبره وي په IBP په کوم کلینیک کېږي سیکنډ ټایم په دې هسپتال کې دغه منتھلی انکم د 30-40 لاک انکم دی. اور که مونږ وګورو دلته په ډیلی بیسس باندې 600 to 700 پیشنټس کتلی شي په OPD کې. دې ته د 6 or 700 پیشنټس ته ملټیپل لیبارټري ټیسټونه لیکلی شي او د دوی ټیسټونو باندې څومره چارجز اخلي، آیا دا پیسې چرته ځي. اور په هر کال دې ته اربو بجټ راځي، هغه بجټ چرته لاړو. په دې باندې انکوایري ویلې نه کېږي، په دې باندې آډیټ ویلې نه کېږي. هیلث منسټر قاسم علي شاه صاحب اور دې باندې هم اواز اوچت کړی و، تاسو دا وینا کړې وه، تاسو مونږ ته یقین دهاني راکړې وه چې مونږ به راځو په دې هسپتال باندې به انکوایري کوو. نن پورې په دې هسپتال باندې انکوایري نشته. څوک سفر کېږي؟ زما غریب عوام سفر کېږي. څوک سفر کېږي؟ زما غریب مریض سفر کېږي او زما دلته جونیئرز ډاکټر سفر کېږي. بینګ ا ډاکټر دا زما فرض و زه عوام ته دا میسج ورکم چې نن هغه هسپتال چې دلته پورا د خیبر پښتونخوا نه مریضان راځي هغه کې بیسک فیسیلیټیشنز نشته، هغه نه BHU جوړ شوی دی، نه پکې الټراساوند شته، نه CT سکین، نه MRI شته او نه پکې دغه مشینونه شته چې کوم پکې ما منشن کړي دي. دا مریضان بهر پرایویټ لیږلی شي او هغه نه ډبل چارجز اخیستلی شي. سو خدا را زه ریکویسټ کوم د IKD مینجمنټ ته، ریکویسټ کوم CPSP ته، ریکویسټ کوم او د هیلث ډپارټمنټ ته، ځکه چې دلته د مریض اپریشن نه کېږي. غریب خلک ته فاینانشل کرایسس دي، دا 1 لاک 2 لاک روپۍ د اپریشن څنګه ورکړي.
څومره جونیئرز ډاکټرز راغلي دي دا دلته په روټیشنز راغلي دي 4-5 months نه څه ماشینونه کار نه کوي دا اپریشن نه کیږي زده کړه نه کیږي دوی ته ټیچینګ نه کیږي نو آیا دا ډاکټر د دې اهل دی چې دا سبا دا اپریشن وکړي د دې مریضانو آیا دا ډاکټر د دې اهل دی چې دا سبا دا مریضان ټریټ کی مینیج کی دوی د ماشینونو د نو وجنه ماشینونو د هرپیدي وجنه زما دا ډاکټران هم سفر کیږي او مریضان هم سفر کیږي سو کایندلی خدارا مونږ به ان شاء الله دی باندې بجې سی میټینګ کینو او د منډه اونورډز د انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیز سومرم ټریننګ میډیکل افیسرز دي سومرم جونیئرز ډاکټرز دي سومرم هاوس افیسرز دي دا په احتجاج شکل کې وروځي زه ریکوست کوم ټول عوام ته سو خدارا د دې احتجاج حصہ جوړه شي او دې احتجاج کې ودرېږي ځکه دا زموږ جنون ډیمانډز دي دا زموږ بیسیک رائټس دي